ظلم ستم زیاته شروع شو مزدوران انتهایی مجبور شو هغوی چې به سهار کار لاړو 24 घंटे 36 घंटे 38 घंटे به د هغوی نه مشقت اخیسته کېدو هغه مزدوران انتهایی تنګ شو هغوی داسې یو ورکوټه تنظیم جوړ کړو هغه تنظیم ورو سر اوچتاوه هغه داسې د هغې نه یو لوی تنظیم جوړ شو په 1886 کې هغې خپل جدوجهد شروع کړو یا کله چې سامراج ټپه ته ولګېده چې اوس په حالات بل شانتې شو نو هغې یو سازش جوړ کړو او د هغه سازش ته لاندې په دې مزدورانو باندې لاټي چارج وکړو په لاټي چارج باندې دا مزدوران رامینې نه شو د دې نه جیلونه ډک کړو هغه جیلونو کې دوی پروا ونه ساتله آخر دا چې همدغه مزدوران چې په هغې باندې ګولۍ وچلولې او د دې مزدورانو سپین نشان د امن نشان و هغه یو مزدور خپل کمیس وویستو راواغېستو او د شګافو په سړکونو کې کومې وینې چې بهېدې په هغو وینو کې خپل کمیس ګنده کړو او هغه جنډه اوچته کړه نو د 1886 نه د مزدور سپین بیرغ چې کوم و هغه په وینو سور شو او نن چې کوم مونږه د شګافو مزدورانو ته خراج تحسین پیش کوو دا هغه قربانیانې دي چا چې خپل کمیس وویستو او هغې نه جنډه جوړه کړه په وینو پرې سور کړو او پاسې په هوا کې لهراو کړو نن که زمونږه په عالمي نړۍ کې مزدوران څومره مراعات اخلي څومره هغوی عیش عشرت کوي هغوی سوشل سیکیورټي اخلي هغوی یو بی آی اخلي یا هغوی نور څه مراعات اخلي دا صرف او صرف د هغه مزدورانو د قربانۍ نتیجه ده هغو مزدورانو چې په 1886 کې د دې وخت د مزدور دپاره قرباني ورکړې وه په افسوس په دې خبره چې د هغې قرباني په خپل ځای نن موږ ته په سوات کې یو شګافو جوړه ده په سوات کې چې کوم ظلم د مزدور سره کېږي کوم زیاتی د مزدور سره کېږي زما خیال دی چې دا به د شګافو د مزدورانو نه هم سي وایي ځکه چې د مزدورانو نه 12 ګنټې مشقت اخیسته کېږي او په دې 12 ګنټو کې تقریبا چې زما خیال دی په 91 بهانه کې هم 4 ماشینان چلولو او نن مزدوران 12 14 16 ماشینان چلوي د هغې سره سره د نلو ډبې هم چلوي نو د هغه ظلم نه زما خیال دی نننی ظلم دا سیوا دی موږ نوښتګارانو نه دا غوښتنه کوو مزدورانو ته سوشل سیکیورټي یا د پنشن یونیټي مراعات یا د هغې د سکالرشپ چې څومره مراعات دي دا د پورې طور دوی ته ورکړی شي ځکه چې موږ ډېر وخت نه چل وباسو لیکن زموږ چغې څوک نه اوري ګرانو کتونکو ډېرو ګرانو ملګرو ډېرو قابل احترام مزدورانو وروڼو خبرې به کېږي زه به د ټولو نه مخکې د مزدور څه حیثیت دی نن زه خبرې کول نه غواړم ځکه ټیم ډېر کوټه دی خبرې به زموږ مشران کوي خو زه صرف دونه وایم چې تاسو زموږ د مزدور کوم مشران دی تاسو زموږ د مزدور خامخا اسانه سره سپورټ کوئ والسلام زه مننه د موجوده حکومت نه دا غوښتنه وکړم چې د 2022 بجټ تاسو جوړوئ نو مهرباني وکړئ تاسو د مزدور نمایندګان فیډریشن والا زمونږ صوبایي فیډریشن ډېر فیډریشن دي او ډېر ښه فیډریشنز دي د مزدور دې سره زمونږ د پاکستان کې فیډریشن کوم سره چې زمونږ یونین هم ټچ دی موږ ته دې خبرو پته شته نو دا د مزدور نمایندګان تاسو د بجټ په وخت کې کېنوئ او بېشکه تاسو د بجټ چې دی په 25,000 روپۍ جوړ کړئ 25,000 روپۍ تنخواه خو دلته چاته میلاویږي نه صرف د اعلاناتو پورې دا خبره او بیا چاله ورکوي نه خو زه به بیا هم ویم چلو 25,000 روپۍ ستا د طرف نه خو چې ته دا بجټ جوړی نو دا په 25,000 روپۍ جوړ کړه دې کې د شپږو کسانو څلورو کسانو د فیملی بجټ جوړ کړه د کور کرایې دې وباسه یوټیلیټي بیل دې وباسه د بجلۍ د ګیس بیل دې وباسه چې په دې 25,000 روپۍ کې به د یو فیملی ګزاره څنګه کېږي که چېرې نه کېږي نو دا 25,000 50,000 کا 75,000 کا او که دغه نشي کولی نو د چینۍ د وړو د بجلۍ او د ګیس بیلونه
دا دونه راښکته کړه چې په 25,000 روپۍ کې یو غریب سړی یو مزدور سړی بل ټیم پاس کولی شي. منګه که په لیبر ډپارټمنټ کې دی نو هم د مزدور سره زیاتې دی او که په سوشل سیکورټي کې دی نو هم د مزدور سره زیاتې دی. نو وایي مشرانو خبره وایي چې کوم ځای دې کنډو چړا راځي. نو زه د دې ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او خدای تاسو ټول خوشحاله کړي. زه دا دومره وخت نه لرم زموږ دروند مېلمه چې د زما مزدور ته د نن نه پس څه مسله راغله نو زه د هغې تپوس کولی شم او ستاسو په سره دی کوم ستاسو مزدوران راسره پاتې او زه به مزدوره کې روان نیسم او دې ځکه یې به درته ویل چې تاسو هم زما مزدور هم کړئ او را پرېښودې مې دي شکر الحمدلله. هغه د ټول مزدوران د قدره چې موږ د دې تعلیمونه حالت چې زموږ د دې کارګردان هم په خپلو باندې پوره کړی دی. دا خبره زموږ حق څوک نشو کولی او موږ شکر الحمدلله په پاکستان کې به لکه د هر شي دغه اختیار راغلی چې باید خپله ورځ په کتنه کې کولی شي په کټ کې کولی شي په کرسۍ کې راشي خپله ورځ کوه. نن افسر دی عمدهدار دی که څوک هر څه دی هغه زموږ په سر دی ستاسو په سر دی دلته کې چې ستاسو قدر نه کوي نو ځان بې خوښ نه ځان به په دې سیټ خوښ نه او ځان بې په دې ځای خوښ نه. د ټولو نه غټ طاقت د عوامو طاقت دی او د مزدور طاقت دی چې ستاسو طاقت وي انشاءالله یو سړی د چت نشته ستاسو چت نشته دا ټول زموږ نوکران دي زموږ خدمت ته ناست دي. دا خبره په خپل ذهن کې کېږي داسې قسمه خبره به نه وي د خیره سره